ډېرو محترمو مسلمانانو غریبي څنګه ختمه شي؟ غربت به څنګه ختم شي؟ الله تعالی به فراخي څنګه راولي؟ پیسې څنګه وګټو؟ هر سړی د پیسو په فکر کې دی، که هغه نوجوان دی، که بوډا دی او که ځوان دی، که نارینه ده او که زنانه ده، نو هغه دا په فکر کې دي چې پیسې څنګه وګټو، پیسې څنګه پیدا کړو. خو زه درته نن اسان ترینه طریقه ښیم انشاءالله د پیسو د ګټلو، د پیسو د حاصلولو. پیسې به الله تعالی تاسو له حلالې درکوي. ګوره پیسې ډېرې ښې دي خو چې د حلال وي. پیسې ډېر غټ نعمت دی خو چې ورسره غټ زړه هم الله تعالی درکړی وي. او که نه مال الله ډېر درکړي او زړه دې ورسره نه وي، کنجوس یې، روپۍ سر نه خوږې، نو بیا دا مالداري ښه څیز نه دی. او مالداري ښه څیز دی، غربت یعنی غربت هم ښه څیز دی. خو محترم مسلمانانو چې مالداره یې نو غریب به هم درسره په سور کي، خپلو بچو باندې به هم ښه په ښکلې طریقې سره خوري. نو زما ټولو مسلمانانو ته، مسافرو ته، د مسافرو بیبیانو ته، د مسافرو میاندو ته، د مسافرو خویندو ته او عامو مسلمانانو ته درخواست دی چې زما دا ویډیو تاسو وګورئ انشاءالله، نو تاسو به پوهه شئ چې پیسې الله تعالی څنګه انسان ته ورکوي فراخي، او دغه رنګې د زړه غنا الله تعالی څنګه انسان ته ورکوي، او پیسې به موږ تاسو څنګه ګټو په حلاله طریقه. نو دا ټولې خبرې په دې کې انشاءالله راځي. نو د هغې دپاره تاسو ته زه بهترین طریقه ښیم. طریقه ده، طریقه هم ده او ورسره یو اسانه د الله تعالی نوم دی، اسم اعظم دی، هغه ورسره کوئ. نو وخت په دې باندې نه لګي ښه، صرف په دغې وظیفه باندې 15 منټه لګي چې تاسو دغه وظیفه صرف 100 فیرې کوئ روزانه، 15 منټه پې لګي. او یو طریقه د محترمو چې هغه ورسره تاسو شروع کئ، نو تاسو به د پیسو په ګټلو په خوند باندې پوهه شئ. خو یو خبره درته کوم، د وظیفه او د طریقه په اخلاص سره کوئ چې الله زه دا کومه خو ته ماله په دې کې برکت راکړي، ته ماله په دې کې ډېرې پیسې راکړي چې زه د غریبانانو هم مرسته کوم، د مدارسو د خانقاهونو تبلیغي مراکزو هم مرسته کوم، د غرباو فقراو یتیمانانو کونډو یتیمانانو هم مرسته کوم. نو چې ستا ورسره دا اخلاص وي، دا پوخ یقین دې ورسره وي، دا پخه اراده دې ورسره وي چې انشاءالله که دا پیسې ماله الله راکړي زه به دا چل کومه د غریبانانو یعنې د فقراو، نو بیا به تاله الله تعالی انشاءالله حلال مال درکوي او دومره به درکوي انشاءالله چې ستا به بهترینه زندګي تېروي. اوس که څوک دا اعتراض په ما کوي چې دا وظیفه ته ځان له ولې نه کوې، دا طریقه ته پخپله ولې نه کوې، نو الحمدلله زه یې کومه او زما پې تجربه ده الحمدلله، نو ځکه یې تاسو ته هم ښیم. صحیح ده، نو تاسو هم انشاءالله دا وظیفه او دا طریقه وګورئ، واورئ، ټولو مسلمانانو ته یې ولېږئ چې څوک غریبانان دي، تاسو له به هم الله تعالی اجر درکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامي و ناصر مددګار شي. الله تعالی د ټولو مسافرو خپلو کورونو ته خپلو بیبیانو له راوستلی کړي، او څوک مسلمانان چې پریشان حاله دي، الله تعالی د ټولو مسلمانانو پریشانۍ ختم کړي. الله تعالی د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. په خپل منځ کې د الله تعالی د ټولو مسلمانانو محبت نصیب کړي. محترم مسلمانانو، نن زموږ ټاپک د پیسو د ګټلو طریقه، چې پیسې به څنګه ګټو. د پیسو ګټلو ډېرې طریقې دي په دې وخت کې. څوک یې په یو طریقه ګټي، څوک یې په بله، څوک یې د حلالو په ذریعه ګټي، څوک یې د حرامو په ذریعه باندې ګټي. خو لیکن پیسو ته هیڅ څیز هر انسان ورته ټینګې نه دی، که هغه ماشوم دی او که هغه بوډا دی. نو هر سړی وایي چې زما جیب ډک وي، خیر دی که بل د ولږې نه مړ شي، خو چې زما کور او زما بچي او زما اهل و عیال آباد وي، خیر دی که نور څوک د ولږې نه مړ کېږي زما په ګاونډ کې هغه دې مړ شي. محترم مسلمانانو، یو خو دا خبره ده. لیکن محترم مسلمانانو، که مو تاسو بل سیټ ته سوچ وکړو، نو صحابه څومره ډېر زیات مالدار. عثمان غني رضی الله عنه دومره مالدار او که نه چې د هغه د قافلې یعنې د اوښانو یو اوښ به په یو ځای کې روان نو بل به په سوونو کیلومیټر پسې لرې را روانو. صحیح شوه. د هغې اصل وجه دا وه چې مسلمانان صحابه کرامو کې هغه محترم مسلمانان د بل مسلمان همدردي وه. بل مسلمان له به په خپلو پیسو باندې شي اخیستو. لکه عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک راځي چې یو کویه د یهودي سره، او هغه کویه به چې دی محترم مسلمانان باندې به هغه اوبه خرڅولې،
کله چې عثمان رضی الله ته پته ولګېده چې دا یهودي په دې مسلمانانو باندې د اوبه خرڅوي، نو هغه د یهودي له لاړې وتې وي چې ته دا کویه په ما باندې راخرڅ کړې، ته چې څومره پیسې غواړې زه تاله درکوم. نو هغه نیم کویه په هغه باندې خرڅ کو، نیم کویه پې خرڅ کو. محترم مسلمانانو نیم کویه ښه مونږه یعنې دومره قیمت یې وله ورکړو چې د حد نه سیوا په هغه زمانه کې. نو عثمان غني رضی الله عنه هغه کویه چې دی مسلمانانو ته وقف کو چې دې نه تاسو اوبه ځان له وړئ. نو نیم ورځ به د یهودي وه او نیمه ورځ به د مسلمانانو وه. نو مسلمانان چې کله د فري اوبه یعنې د کوهي نه ویستل شروع کړل، فري اوبه به یې وړې. نو یهودي وي چې دا ما څه چل وکړو، زما په نمبر کې اوس څوک هم نه راځي. محترم مسلمانانو نور کویه هم حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه. د اصل وجه دا وه چې هغه کې اخلاص و. محترم مسلمانانو هغه په مسلمانانو به لګولې. موږ هغه مسلمانان چې د بل د خولې نه نوڼۍ راوباسو، د بل د خولې نه لرې کړو، خپلو بچو خولې له وړو. که چېرې موږ کې هم دغه پیدا شو چې یاره زما دا بل مسلمان به څه کوي، محترم بیا به الله تعالی ما تاسو له ترقي راکوي. لومبنۍ خبره دا ده چې موږ به صدقه کوو. حدیث مبارک کې راځي الفاظ داسې دي، مفهوم داسې، صدقه ترد البلا. صدقې سره الله تعالی بلاګانې هم دفع کوي، صدقې سره الله تعالی مال هم سیوا کوي. تاسو روزانه اعتبار سره 10 روپۍ ولې نه وي هغه تاسو صدقه کوئ، 10 روپۍ، او هغه غریب عاجز فقیر ته ورکوئ کم چې دی مستحق دی. نو روزانه به تاسو صدقه کوئ. بل صدقې سره د الله تعالی غصه سړیږي. صدقې سره محترم مسلمانانو د الله تعالی د عرش د لاندې به انسان د قیامت په ورځ باندې د هغې د سوري د لاندې ولاړي، او د انسان د هغې صدقې د لاندې به ولاړي. نو صدقې سره ډېر زیات الله تعالی برکات راوړي. نو تاسو لومبۍ خبره دا ده چې صدقه به کوئ. ما چې ته کومه طریقه ښودله هغه د صدقې ده چې تاسو به روزانه اعتبار سره کو، تاسو سره هر څومره پیسې وي د هغې نه به لږه لږه روپۍ، لږه لږې پیسې صدقه کوئ. په دې نیت الله ما باندې فراخي راوستلی کي. او دا د الله تعالی وعده ده چې څوک الله تعالی وایي من یقرض الله قرضا حسنه، الله فرمایي ما له قرض حسنه راکئ، زه به تاسو له فیضاعفه، تاسو له به زه ډېره سیوا کړم. ها، نو الله تعالی ته قرض حسنه ورکړو. دویمه چې کومه تاسو ته ما وظیفه یادوله، نو یو د مازدیګر مونځ نه پس ته، یو د ماښام مونځ نه پس ته، دا دوه. او 100 پېرې به د ماښام مونځ نه پس کوئ، 100 پېرې د ماښام. د مازدیګر مونځ نه پس 100 پېرې کوئ. یا وهابو یا وهابو، پابندۍ سره دا راونیسئ، او په چا سره پکې خبرې مه کوئ، او په یو ګوټ کې کوئ، که په جومات کې کوئ، په حجره کې کوئ، که په کوټه کې کوئ. یا وهابو پابندۍ سره کوئ، انشاءالله الله تعالی به د باندې فراخي راولي. دویمه چې د ماښام د مونځ نه پس الله الصمد 100 پېرې دا وایئ، پابندۍ سره یې وایئ، په اخلاص سره یې وایئ، یکسویۍ سره وایئ، یعنې تنهایۍ کې یې وایئ. انشاءالله چې ډېره زر ده چې الله تعالی په تاسو باندې فراخي راولي. خو دا 3 کاره کوئ. یو صدقه روزانه اعتبار سره چې څومره د چا وس کېږي، یو د ماښام د مونځ نه پس 100 پېرې یا وهابو، د مازدیګر مونځ نه پس 100 پېرې یا وهابو، د ماښام د مونځ نه پس 100 پېرې الله الصمد. دا پابندۍ سره کوئ انشاءالله. زه یې هم کوم، الله تعالی راله د یو سیډ نه راکړي، الحمدلله ډېر د الله نه خوشحاله یم. تاسو هم شکرګزاري ځان کې پیدا کړئ.